ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو بهترین داسې یو وظیفه دله در کوم. هغه نارینه، هغه زنانه، هغه نوجوان جینکۍ، هغه نوجوانان هلکان چې د هغوی قسمت بند شوی، نصیب اوده دی، بخت اوده دی، او یا پې د بندش د وجې نه داسې یو اثر شوی دی چې نه نکاح کیږي، نه هغه د لایف چې کم پارټنر دی نه هغه ورسره جوړاویږي، او د نکاح ترتیب مکمل روان دی، د واده ترتیب مکمل روان دی، او بخت او نصیب اوده دی. نو د هغې دپاره محترم مسلمانانو ډیره زیاته پرتاثیره، ډیره زیاته بهترینه وظیفه زه تاسو ته ښیم. انشاءالله هغه هلکان او هغه جینکۍ چې تر اوسه یې نکاح نه ده شوې، عمرونه یې هم ورځ ته ورځه سیوا کیږي، یا رشته راځي یا نه راځي، یا رشته کیږي خلک راځي خو رشته نه کیږي، بس څه مسله پکې راپېښیږي، نو هغې دپاره انشاءالله د الله تعالی په لوی فضل په لوی احسان سره به مکمل دغه نصیب به دې را بیدار شي، دغه بخت به دې چې کوم اوده دی دا به الله تعالی راویښ کي، دا تا باندې چې کوم بندش لګېدلی وی دا به الله تعالی ختم کي. نو اسانه وظیفه ده، طاقتوره وظیفه ده انشاءالله، او ډیره ستایل شوې وظیفه ده، د الله جل شانه هم ډیره محبوبه وظیفه ده، الله ته هم ډیره خوښه ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ډیره زیاته خوښه ده، او اسانه هم ده. د شپږو اوو کالو ماشوم نه والد بوډاګانو پورې هر انسان له دا وظیفه په خپله ورځي، هر چاته زباني یاده ده، هر چاته په یادو یاده ده، او وخت به هم انتهایی کم لګي. نو هغه مسلمانان انشاءالله زما دا غږ چې څوک اوري، او هغه زما قدرمن عزتمند خویندې یا هغه رونه چې پریشان حاله دي د نکاح د وجې نه، الله تعالی به انشاءالله د هغوی رشته کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو معزز و محترمو قابل قدر مسلمانان رونه خویانو، تاسو روغ جوړ به یې، په صحت به یې، الله تعالی مو دغه رنګې روغ جوړ خوشحاله او باد لره. او څونه مسافر چې دي بهر وطنونو کې دي، ټولو مسافر دی الله تعالی حامی او ناصر مددګار شي، ټول مسافر دی الله تعالی ډیر زیات خوشحاله کی، ټول مسافر دی الله جل شانه په خپلو کورونو په خپلو وطنونو ثواب وکړي، ځکه دا مسافر دا ډیر معزز خلک دی، دوی ډیره سخته برداشت کوي زموږ دپاره، زموږ د میاندو دپاره، زما د خویندو دپاره، د خپلو بیبیانو دپاره. نو دا مسافر دی الله تعالی غنیق رحمت کی، او الله تعالی دې خوشحاله کی. محترمو، نن یو داسې ټافیک دی زموږ هغه جینۍ یا هغه هلک چې د هغوی نکاح نه کیږي، واده مسله یې ده، هغوی دپاره یو بهترین او زبردست درود شریف، درود شریف په برکته به انشاءالله د هغې مسلمان خور، د هغې مسلمان رور نکاح الله جل شانه کوي. محترمو، دا یو درود شریف دی، د دې فایده دا ده چې کم هلک یا کومه جینۍ د واده په رکاوټ کې وي، رشته یې نه کیږي، یا رشته د سر راځي نه، یا هلکي او رشته یې نه کیږي، نصیب یې بند دي، نو هلک دپاره مور هم کولی شي، د جینۍ دپاره هم، یعنې کومه جینۍ چې ده مور هم وله کولی شي، یعنې یو بل لی کولی شئ تاسو، زوی لی مور کولی شي او لور لی مور کولی شي، دغه رنګې رونو لی خویندې کولی شي او خویندو دپاره رونه کولی شي، مطلب یو د بل انسان دپاره کولی شي. صحیح شوه که نه؟ دا درود شریف چې دی محترم مسلمانانو، د ماښام د مونځ نه پس او د سحر د مونځ نه پس تاسو به 500 پیرې دا درود شریف وایي، انشاءالله په ډیرو لږو ورځو کې چې کم رکاوټ دی هغه هم ختم شي، کم نصیب چې دی اوده دی هغه هم الله تعالی راپاڅوي، کم بخت چې دی بېدرکه شوی دی هغه بخت به د الله تعالی فضی کړي، کوم رکاوټ چې په تا لګېدلی دی، بندش ته باندې لګېدلی دی، هغه به هم الله تعالی ختم کړي. خو تاسو به بیا په رشته کې نقصونه نه روباسئ چې هلک پوزه دنګه ده او چیته ده او پلنه ده او غټ دی او بېنوکره دی، کم هلک چې په دې باندې رشته تاسو ټکرا وخلی شئ چې یو هلک دینداره نه دی، خیر دی که غریب دی، خیر دی که چپس خرڅي، پولۍ خرڅي، انډې راټولوي، خو چې دینداره دی نو رشته وکوسه. او که یو هلک ډېر مالداره دی، د هغه په خوبصورتۍ پسې به نه ځي، دیندارۍ پسې، الله مال هم ورکړی، فراخي هم ورکړی، دیندار هم دی، نو صحیح ده. اکثر زموږ تورسرې زنانه
د ښایست په دغه باندې چې زه ما ښکلی خاوند وي. دا متل هم دی که نه، دا جینکۍ اکثره کوي وي شپه مې د په ډیران وي خو چې لالی مې دلبر خان وي. شپه مې د په ډیران وي خو چې خاوند مې ښایسته وي. دغه ښایسته خاوند په تا باندې بیا سر او خپې کوي. دغه ښایسته خاوند تا له بیا دمکیانې درکوي یو بله ښځه د باندې کوم. دغه ښایسته خاوند بیا ته هم واده کړی او د نورو جینکو سره هم تعلق ساتي. بعضې داسې ډېر شته ښه، خفه کېږئ مه په چا چې دا خبرې بد لګي. زه په طور اصلاح کوم او په طور داسې کوم چې د دې ماته پته را دې خبرو. بعضې ما سره رابطې کېږي چې مطلب داسې نوجوانانې جینکۍ چې خاوندانې په نورو جینکو سره دوستانې کوي. به هر حال هلک ته خیر دی، پوستکی دی توري. زمونږ دا نوجوانانې جینکۍ نه دی چې لږ سټوکې موټوکې یې پرېښی که نه، د سنتو خلاف یې ویښته واړه کړي، لږ لسې پونجقۍ کېږي که نه، او لږې پوستکی سپینې زمونږ خویندې پسې مړې شوې اکثر وي بس دقه هلک په کوم کو دغه نه میلاویږي نو بس د سره کومه نه رشته. د الله او د الله د رسول خاطر وکئ، د دې شیونو نه واوړئ، ځان له زندګیانې مه تباه کوئ. داسې زما ډېرې خویندې په دې تمه باندې د زړې شولې چې هلک ورته وایي زه دې کوم او دی کې پسې موبایل هم بلاک کړي، دی پسې د خپل حاجت ترې پوره کړي، خپل دغه ګپ شپ ورسره ولګوي، خپل ضرورت ترې پوره کړي، بیا پسې موبایل بلاک کړي. ما سره ډېر رابطې دي او زه په دې قصو باندې انتهایي الحمدلله د الله تعالی فضل دی پوهه یم، الله تعالی راته پوهه راکړې. نو لهذا زما هغه خویندې قطعا دا دوستانې یارانې دا په موبایلو باندې دا قطعا پرېږدئ. که یو هلک دی تا ته وایي چې زه تا کوم، نو دا تا ته مکمل دا په سلو کې 99% دروغ وي او 1% رښتیا وي. بعضې به پکې هم وي هلکان داسې به وي چې یعنې هغه به کوي هم، بعضې داسې زه نه وایم، اکثریت بیا وایي چې مور مې نه ده راځي او پلار مې نه دی راځي او دا قصې ما ته ډېرې راځي. په هر حال د مور او پلار په خوښه باندې رشته وکئ. کومې چې زما خویندې دي، کوم چې زما وروڼه دي، هغوی هم د مور پلار په خوښه باندې رشته وکړي او دا وظیفه ورسره بیا شروع کړه. د سهار مونځ نه پس 500 پیرې وې، د ماښام مونځ نه پس 500 پیرې. خو که ته وایې چې رشته مې وشي نو ځان له به لږ تکلیف ورکړې. تکلیف دا دی لږه ناسته به کې، دا وظیفه به کې، الله جل شانه نه به غواړې، او که نه غواړې نو هم درته میلاویږي، خو داسې رشته به درته نه میلاویږي. بل چې رشته غواړئ د خیر او د عافیت رشته غواړئ. محترم مسلمانانو، خبر رانه اوږدېږي. هغه درود شریف چې دی چې د سهار مونځ نه پس بیا 500 پیرې وایي او د ماښام مونځ نه پس 500 پیرې وایي. انشاءالله په یو هفته کې به تاسو ته معلومات وشي چې الله تعالی به تاسو له رشته درکوي. هغه درود ابراهیمي دی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دغه درود شریف دی دا شروع کړئ. الله تعالی ستاسو بهترین رشتې وکړي. موږ ته هم ډېره دعا